أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين سورة یوسف مخیاتونو کی واقعہ دا یوسف علیہ السلام را روانه و زلیخا و داغی سرا بعضی خبری مخی تراغلی زلیخی بارکی خلقو کی هم خبری شروع شوی اغی سوال جواب لیگل او د کلی د خار خواوشا زنانه را جمع کړي اغیله یو پروګرامو کو کینولی او بیا اغیله مختا وتا پل پروټو می خودی دی میوه خودی دی چوڑکی ور سردی اغی چه کلا دغه پل پروټ خواړه چوڑکی باندې میوه کټ کولی پدې کې یوسف علی السلام ته आवाज کو هغه بهر تر اوېستو پاغي پسې پسکار باندې نو د خلکو چې هغه ولید خپلې ګوتې لاسونه زخمیان کړو او وی چې حاشا لله ما هذا بشرا چې دا خو انسان نه دی دا خو ملکی کریم دی دیزی پوری خبر شی و وسدیاتونو کې تذکرہ د دې کوي یګورا تاسو خپل لاسونه د په وجبانی صرف په کتوبانه زخمیان کړو او بیا چې د دلته کې وسیږي زما په هر وخت کې نظر لګي نو د سره زما تعلق بسنګي زما په زبانه بستيريږي نو دا هغه سدي چې تاسو په زم ملامت کولم خپل حال نه ګوري ور سره تذکرہ د دیم کې چې ما خود دنه مطالبه کړله ما دے پس چلول باندے نیو رائی ساراو میں لیکن دخ پل زان خب بچ ساتل لے لیکن ستاسو پدے وساتت سرا دیتا دت از خبر کوم چی دے دے زچ سویم آغدیو کی کاغن نکی نو زلیل بشی جیل تا بواچ ولشی بیزت بشی خبره دغه سي اخکار دا اخر کې اوشو دغه سي یوسف علی السلام وی د دې آزادینا زما اغا د جیل زندگی غوړه ده جیل میں خوخ ده د دې آزادینا چې د الله نه فرمانی پکې کیږي نو پدې آزادی باندې ز سکوم نو وی چې رب السجن احب الی مما يدعونني الی دا ټول د مارا بولی وسو
نو الله نه سوالم کوي یا الله کتا ته زمانہ د دې دا چل ول وانړو د دې دا مکرونه د دې دا چلونه تدبیرونه زمانہ دی وانړول نو زبا دي تور مایل شم او جاهلانو کې بشمار شم. الله دعا قبول کړه او داغي د یوسف علی السلام نه داغي هغه چل ول داغي تدبیرونه داغي مکرونه آیت واړول. د خلکو زلیخا دا او عزیزی مصر ده داغي بیزتی او بدنامی سو اشوا سکیدا وس د خپل ځان د عزت د بچکولو د پاره سګي بل دی بی عزت شي کړه بے جرمه بے قصور سره هغه دی بی عزت شي خو چې مونږه خلاص شو زمونږه بی عزتی و نشي هم په دغه طریقې باندې ویزا د جیل ته چول غواړي جیل ته ولېګو او په دغه زمانہ کې جیل ته د دسرا دو کسان نور هم وراغله هم جیل ته راغله هم جیلیان شو داغي تذکرہ بیا راځي بیا داغي دو خوبونو تذکرہ داغی دا تعبیر تذکرہ دا بیا راځي. قالت فذلکن الذی لمتننی فیه زلیخی وی دغا فذلکن الذی لمتننی فیه وی دا آغا سو چی تاسو زم ملامت کولم پدیبانے د دب بارکه تاسو ملامت کولم داستا سچ سولی دو دا تاسو چې سو کړو تاسو زم ملامت کولم چې دا امراه العزیز تراود فتى عن نفسه خزر عزیز مراوده کوي غوښتنه کوي مطالبه کوي د خپل غلام نه کوي عن نفسه دا د نفس بارکه کوي یوازی دغم ندا قد شغافها حبا داغه مینا محبت د زړوي اختور کوس شوه ده نو تاسو دا خبرې کولې نو فذلکن الذی لمتننی فی ودا غسی چې تاسو ز ملامت کولم د په بارکی ولقد راودته عن نفسه فاستعصم او یقینا ما غختنه کړو د دنا مطالبه می کړل د دنا عن نفسي د نفس بارکه فاستعصم د خزان بچ ساتل وان لم يفعله ولا ان لم يفعل ما امره کچری اون کړه دو هغه سوچ ما وت کوم حکم کړل زو ته کوم حکم کوم هغه دیونه کی نو لا یسجنن نو خامغا دی بجیل تواچ ولې شي ولا یکونن من الصاغرین ولا یکون من الصاغرین او خامغا شي بده دا ذلیلونا دی به ذلیل کړی شي ولې جیل ته چې اچ ولې کیږي نو یو خدا چې جیل ته واچ ولې شو نو دام بی عزتی دا دوی مدادا چې دا جرم کړل په دې جرم کې دی تل جیل تا نه بل بی عزتی دا قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الی یوسف علیہ السلام یا اللہ جیل ما تزیاد خوخ دے مما يدعوننی الی دا غسن جدا زنانا و تمارا بلی دا خلق و تمارا بلی دا غین ما تزیاد محبوب دے جیل کل چی نکی گی خلاصے نکی گی نو جیل تے بہتر دے یو طرف تا جرم دے گناہ دے بل طرف تا مصیبت دے نو مصیبت آخلی خو جرم گناہ آغا نقبلی پیغمبران یہ دغسی تکلیف راضی خیر دے را دی شی خود
دا الله مخالفت نشم کوله دا الله د دین مخالفت د شریعت مخالفت نشم کوله کم کارونه چې الله ناجایز کړلی کم چې د ګناه کارونه دي نه پیغمبر نه کیږي پیغمبر یې معصوم نو جرم نه قبلی مصیبت قبلی نو الله نه غواړي رب السجن احب الی مما يدعوننی الیه یا الله ماتا جیل زیات محبوب دے دا هغه سنا چې داخله کو تمہارا بولی و الا تصرف عني کیدهن یا الله کتوا نړې د زمانہ د دې چل ول اسبو الیهن نزور مایل شم دیتا واکم من الجاهلین او شم بد جاهلانو کې وشمار شم فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن نو قبولتیا وکړه د پارا رب د دعا د خبره د چې کوم دعا غوښتل ونه دعا الله قبول کړه فصرف عنه كيدهن نو واړو داغه نچل ول دا خزو داغیا چلونا داغیا مکرونه تدبیرونه آیت واړول انه هو السميع العليم یقینا الله هغه دی اوریدن کې پوا ثم بدا لهم من بعد ما راوا الآیات بیا ښکار شوا د خلقو ته ورستو داغنا چې ویل دي نخي ولید مختلف علامات ولیدل مجرم څوک دی مجرم هو خزدا مخکې ویلو انک كنت من الخاطئین وی مخکې ویلو او مخکې ویلو واستغفری لذنبک بخنه طلب کو د خپل ګناه یوسف علیہ السلام ته دا تذکرہ مکوالا خبر دینه مخواړه دلته کې موي د خلکو ته دا خبره خو واضحه معلومه شوه چې جرم د چا دی لیکن چې کم غریب دی نو هغه دی راګیر کړي شي هغه دی جیل ته واچول شي هغه سزا ورکړي شي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی مو مخکینی قومونه چې تباشی دي هغه په دې باندې یو چې کلا یو جرم بوکو یو غریب سړی نو هغه باندې اقام علیه الحد هغه باندې به حد جاری کو او کله چې یو جرم به مالدار سړی کړو ترکو وای پرې به هو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا خزي خبرم راغل و سفارش کېدو چې دین لاس کټ نشي غلا په ثابت دا غلا یې کړلا خود دین لاس کټ نکړې شي ولې دا به قیامت پورې دا به یادي یې پلان کی خاندان مخزومیه خاندان خزو واغي غلا کړواو لاس ټیکټ شو قیامت پورې بدا یادېږي بیا نو دا بیزتی ده د یو قوم د پاره د یو کور د پاره د یو سړي د پاره نو غریب سړی دی نو غریب سړی یی دی وای خیر دی وای غریب غرباوه وای مالدار دی سقام قبیله والا دی نه خیر دی پرې دی مخکینی خلق بدا کول رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل نا زما دین کی بداسی نہیں دا کم دین او شریعت چې الله را لګل دی کې هغه وخت هم دانوا لیکن خلق بداسی کولا و زموږ عام چې کوم ګورې نوم دغه مسله روانه وای دا خو ما خپل له دا په مالدار دی دا په کې داسې دا زموږ معزز سیب دی معزز لب خبره کی صحابه کرامو په دور کې کله چې شریعت باندې عمل کوله کېدو جاسوس چې راغله او جاسوسي وکړه واپس لاړ نو خبره وکړه چې د دین شریعت قانون هغه دې ته داسې مسلم دی چې ان سرق ابن امیر ان قطعوه وان زنا رجموه خپل مشرط چې هغه رپورټ پیش کړي نو رپورټ کې دغه وي کده که یو د امیر زوی غلاو کی نو دې تلاس کټ کئ او که د امیر زوی
بدکاریو کی نو دی کانو باندې سنگساری او بل داغي صفات ذکر کړیو خبر اخر دې کې مقصدی دغه چې پدې کې امیر او د امیر زوی وغیرہ دا بګینه داغه په لحاظ نه ساتل کی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دا هو فاطمه مخزومیه ده کدا فاطمه بنت محمد و صلی الله علیه وسلم لقطات یدها نو ما بداغی لاس کټ کړه و غلای کړي و نو ما بداغی لاس کټ کړه و نو بده کې د امیر د زوی او د لور داغي په لحاظ نه ساتل کی جرم وکړل بس سزا ول ور کوي نه که غریب دی او که امیر دی هر څنګه چې دین د ټول لپاره یو شان دی ثم بدا لهم من بعد ما راوا الآيات لا يسجننه خامخا جیل ته دی واچولې شي دی جیل ته واچوي حتی هین تر یو وخت پورې ودخل معه السجن فتيان دې باندې بس کو دا مخکي تلاوه وشو دې باندې بس وقال نسوة في المدينة او وی زنانو خزو فخار کې امرات العزیز چې خزد عزیز تراود فتح عن نفسه غختنه کړه غختنه کوي د خپل غلام نه دا د نفس مبارکي قد شغفها حبا یقینا ورنوتل داغي په لکه مینا محبت ان لنراها فی ظلال مبین یقینا خامخائن دلرا په گمراه ښکار کې فلما سمعت بمکرهن نو کله چې واورېدو دي مکرونه داغي چلول داغي خبره داغي تانی داغي ارسلت الیهن نو پیغام ولګه اغیتا وعتدت لهن متکا جوړی کو داغي د پارا زید خوراک زید تکیا لګولو وعتت كل واحده منهن سکینا ورګړه هر یو د دې د دینا چړه وقالت اخرج عليهن وروزا پدی باندې فلما راینو نو کله چولې دی اغیلر اغلرا اکبر نو غټیو غنو وخت تا نه دی او نو زخمیان خپل لاس زخمیان خپل لاسونه وقلنا حاشا لله وی سبحان الله ما هذا بشرا نه دا بشر ان هذا الا ملک کریم نه دا مگر ملک دی عزت من قالت فذلكن الذي لمتنني فيه وی زلیخه وی دا هغه سدي چې تاسو زه ملامت کولم د په باره کې ولقد راوته عن نفسي یقین ما مراوده کړه غوښتنه میکړه د نفس باره کې فاستعصم نو د خزان بچ ساتل ولا لم يفعل ما امره او کچریونه کدا هغه چې زه حکم کوم دیتا دتا لا يسجنن نو خامخا جیل ته بواچ ولې شي ولا يكون من الصاغرين او خامخا شي بده د ذلیلنا قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه یوسف علیہ السلام یا الله جیل ما ته زیات محبوب دے زیات خوخ دے دا هغه سن چې داخله کو تمہارا بلی وإلا تصرف عني كيدهن یا الله کوانړه ته زمانہ چل ول ددی اسبو الیهن نزور مایل شم دیتا واکم من الجاهلین او شم بد جاهلاننا فاستجاب له ربه نو قبول دیاو کړه د پاره رب د فصرف عنه كيدهن وایلو داغنا چل ول داغي انه هو السميع العليم یقینا الله دی اوریدون کې پوا ثم بدل من بعد ما راوا الآيات بیا ښکار شو د خلکو ته دا خبره رستو داغنا چې ویلې دي نخیل لا يسجننه خامخا جیل ته واچوي دلرا حتی حين تر یو وخت پورې جیل کې اوساتې سو وخت پورې ودخل ما السجن فتيان ان شاء الله رب عزت مولا قرآن و سنت باندې عمل توفیق